حکومت برطانیه ده حکومت نه بند کړي دا به چلیږي ژوند تر ژونده دا به آخرته پورې چلیږي بند شي دا شی دا پاکستان کې بند شوي نه دا زمونږ تباهي ده دا چې بند شي نو دا شی دا ماشوم مستقبل به ټیک کېږي مستقبل د ماشوم تباه دی ولې چې هغه پورې چې دا شی بند شوي نه دا شی بند کوي نو چې بچو د خولې نه ونیسي او په دې ورکړي یار نو څونه بده خبره ده بس نور مې مه کړوې یار جیل کې کولیان میلاویږي دا هېڅ نه وایي د هر یو شي پورې میلاویږي نو چې دننه دغلته میلاویږي نو دا بار دنیا خو پرېږده دا خو زمونږ د خپل اختیار کار دی سنټر جیل کې میلاویږي سنټر جیل کې کلم میلاویږي بسم الله الرحمن الرحیم دا پروګرام خپل ولس سره ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی قدرمنو کتونکو نشه یو غلط پیل دی یو داسې پیل دی چې انسان د معاشرې نه یو داسې ګنده محفل ته بوځي چې هلته هغه ته خلک د سړیتوب نظر هم نه کوي هلته هغه ته څوک انسان هم نه وي هلته هغه څوک اډودا ګڼي نه چې دا اشرف المخلوقات دی هلته هغه ته څوک په داسې سترګه نه ګوري چې دا انسان دی هغه ته څوک په داسې سترګه نه ګوري چې دا د چا پلار دی د چا زوی دی د چا رور دی د چا د زړه ټوکړه ده قدرمنو نشه کار څومره پابندي پې ولګي په پاکستان کې خو هسې به لګي نو دلته په جیل کې میلاویږي ما واورېده چې په سنټر جیل کې نشه ښه په تیزۍ سره میلاویږي ښه کلاو میلاویږي نو په بار معاشره کې به زه ګیله د چا نه وکړم چې دلته نشه ولې میلاویږي قدرمنو موږ یې ورکوټ شان کوشش کړی د دغه پوډریانو سره به خبرې اترې کوو چې دوی دا نشه د کوم ځای نه راوړي دوی ته څنګه میلاویږي دوی په دغه نشه ولې راوښتي دي دا یو داسې څیز دی نشه چې انسان د معاشرې نه مکمل وټ کوي داسې یو ګنده محفل ته بوځي چې هلته هغه ته څوک انسان نه وي هغه اشرف المخلوقات څوک تقسیموي نه سپینه کم نظر ورته کېږي د دغه پوډریانو سره به موږ نن خبرې اترې کوو چې دوی په دغه نشه باندې ولې راوښتي د چا د لاسه راوښتي او دوی ته دا نشه څومره په اسانۍ میلاویږي نو یقینا چې دغه کوشش به ستاسو او زمونږ سر رنګ راوړي موږ کوشش کوو چې دغه خلکو څخه خبرې اترې وکړو څوک دوی له علاج کوي یا د حکومتي سطح څخه ډرګ سنټر دوی دپاره کولاویږي په پېښور کې نو دغه رونه به وایي چې موږ واپس خپل ژوند ته ځو یقینا چې دا پروګرام به تاسو خوښوئ زه ورځم د دغه پوډریانو سره ستاسو ملاقات کوم د هغوی سره خبرې اترې کوم تاسو ته په دغه سکرین راولم موږ سره اوسئ قدرمنو کتونکو تاسو ته پته ده چې دغه ټاپک ما مخکې ویل په څه ټاپک زموږ دغه نننی پروګرام دی دا رور راسه ولاړ دی دیم دلته پېښور کې روکې نوم دې څه دی نصیب الله نصیب الله څومره سبق ویلی وم پورې پورې بیا دې پرېښودو پوډر څومره وخت نسکې وروره بس دا کال کې دا په چا راړولې دا خپلې کړي هغه دا هوټلو والا پر راوړل هوټلو والا نو اوس کور ته ځې راځي کور مور پلار خویندې وروڼه څه وایي جی شته دي ولې نشته ځم راځم هغې څه وایي درته هغه وایي دا ښه کار نه دی یار بس مونږ وله وایو صحیح ده مونږ پرېږدو نو دې نه تا وړېدی شي اوس انشاءالله ته واوړو څه سره لکه څنګه طریقې څه به ته واوړو انشاءالله ته ولې نه خپل لکي مروت کې زمونږ لکي مروت کې نه میلاویږي هلته ته واوړو لکي مروت هلته به ځئ کیمرامین صاحب که تاسو ته وښیي نو د په غوږونو کې ګلونه پراته دي او زه هم څېړنه ښه مست دی که نه ښه سور کېږي زما خیال دی نه خیر دی پراته دي څه مسله نه او یو دا راته ووایه بس ځمه دنه څه په اړه دې څه ارمان شته څه وایي نه جي څه ارمان نشته جرا پوډر پرېږدي واپس خپل ژوند ته لاړ شي دغه مخامخ زما کیمرامین ولاړ دی هغه سره دا بل ملګري ولاړ دی موږ سره دوه ماشومان راغله دوی ته وګوره ما ته وګوره ښه پاک صاف جامو کې ښه دغه دې شیانو نه چې د زموږ ژوند ته راشي نو خوښه دی نه ولې نه ولې انشاءالله واده ده پرېږدي به انشاءالله واده ده زه ټیک شو الله دې له توفیق درکړي والله دې وکړي چې ته د دغه نشې نه واوړې دا نشه
ستانه قلاره شي تا پرېږدي قدرمنو کتونکو زو مخکې دغلته نور چې کوم پوډریان دي هغوی سره به هم خبرې اترې کوو نو موږ سره اوسئ. قدرمنو کتونکو تاسو ته ملګري ښکاري دیم دلته ناست دي او خپل شغل مناوئ که څنګه روغه او که نه یار کیونې ته لږ مخامخ شه ته ما ته وګوره اوس زموږ بچیان دي واړه واړه او بیا وایي کیونې ته مه ګوره خیر دا راته ووایه څومره وخت نه نشه کړي یاره یو 10 کاله به کېږي 10 کاله په دې غضب چاله په دې مړه جیل کې راوړېدلي یو جیل کې څه مسله وه څه لانجه وه بس هغې کې راوړېدلي نو هلته جیل کې مطلب قدرمنو کتونکو دا ملګری و چې جیل کې پرې راوړی چې جیل کې په نشه راوړی ګیله به د چا نه کوي ښه دا راته ووایه جیل کې څنګه راوړی هغه کیسه راته لږ وکړو نو بل نو بس جیل کې بندیان وو بس پرې راوړېدو خلکو خرڅول به مونږ هم پرې راوړېدو جیل کې به ښه کلاو خرڅېدو او که نه ښه دا راته ووایه که ته تا له څوک علاج کوي واپس خپل ژوند ته ځي لکه زمونږ ته وګوره داسې دا خلک ګرځي که نه ته هغه ژوند کې سکون دی که دی کې دی هغه ژوند کې ډېر سکون دی دا ضلالت دی ډېر ضلالت دی نو ته راته دا ووایه که څوک تاسو سه امداد کې ستا علاج کوي تا خپل هغه ژوند ته بوځي نو تلی شي ولې نه ستا خوښه ده قدرمنو کتونکو په پوډرو کې ککړ دغه شاه زلمي د پاکستانو زه به هم د شاه زلمي چې کومي نو ځوانان هغه د ملک مټي چې کله د ملک مټي کمزوري کوي نو په هغوی کې نشه عام کا نشه عام شوې په پاکستان کې دا اوس په پېښور کې لا تعداد ځوانان داسې دي چې هغوی د نشې په دغه غم راوښتي دي دې ملګري چې څنګه ویل چې ما به په جیل کې دغه پوډر سکل په هغې په جیل کې روغتې نو چې په جیل کې کله دغه نشې عام خرڅېږي نو په بار ماحول کې به زه یم چې ډېرې په اسانه خرڅېږي د دغه رور خبرې تاسو واورئ دا اوس یو بل شاه زلمی ناست دی او په سر کې لار اړئ څه نوم دی دی ملګري ما عرفان عرفانه دا راته ووایه اخته خو دې ډېر ښه پرېښي ماشاءالله او ښه ځواني لیده دا راته ووایه په دې غضب کله راوښتی دا تقریبا اته نهه کاله شول دا چا راړولې دا بس یو ملګري سره ناست وم یو دم مې ولګولو بس دم نو غم وسم وایي چې دم مې ولګو نو دم نه سم غم واقعي چې غم که غم نه وی دی به نن په دې غنو کې نه وی ناست په دې څښاو جامو کې به نه وی ناست دسه به دا څښا بوجۍ نه وی دسه به دا کبال نه وی خو واقعي چې دم نه و غم و دا راته ووایه وروره که څوک د علاج کې واپس خپل ژوند ته بوځي نو تلی شي تلل غواړي بالکل جی تلل او ستا رونه شته نو جی شته دی مور او پلار دې شته بالکل کور ته ځي راځي کور ته کله ځم بس هغې درته څه وایي نه چې دا ته څه په غم ولې نه وایي جی ټول خفه د خاندان کې ټول نه نمبر 1 زوم تعلیم یافته یو کار کې نمبر 1 وم او ټول ما واړه لوی ټول خفه دي خو بس اوس په دې غم باندې راوړېدلي وي جي تا سبق څومره پورې ویلی ما 12مه پورې سبق 12مه پورې ښه ماشاءالله نو ته بیا راته داسې وکړه چې د پاکستان سپیلنګ راته لږ وکړه پاکستان AN دا درته یاد دی چې 12م کې ستا څومره نمبر وي 12م کې یو کمپلیټ و پیپر نو لسم کې د څومره وي لسم کې 427 427 نمبر وي د ته اوس هم یاد دي ماشاءالله ذهن نه تیز دی خو د ده دغه چې کوم ژوند دی تاسو ولیدو په ډېر سخت ځای کې دا اوس غني ناست دي د غلو یو شپول دی په هغې کې ناست دي نو زمونږ دلته د راتګ مقصد صرف او صرف دغه دی چې په پاکستان کې د نشه چې څومره عام ده څومره په اسانۍ سره خرڅېږي چې په جیل کې هم خرڅېږي اوس دغه ملګري ویل چې ما په جیل کې نشه کړې ده په جیل کې به دغه غضب راوړېدلی یم نو زه وایم چې زمونږ حکومت چېرته دی زمونږ ادارې چېرته دي چېرته چې د ځوانانو خبره راشي نو د قوم مټې ځوانان بللی کېږي چې هلته مټې ستا کمزوري شي ستا ملک به ترقۍ باندې چرې هم لاړ نه شي قدرمنو مخکې ځو او دغلته ګورو چې داسې نور کم پوډریان ناست دي په دې غضب باندې راوړېدلي دي د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو ستاسو ته به دغه سکرین راولو چې د څه د وجې دغه خلک نشې ته جوړ شو او څومره په اسانۍ سره دوی ته دا نشه میلاویږي زه وایم پولیو حکومت ته د ټوپک په زور باندې په دې ملک کې عام کړې ده پولیو خلکو ته ورکوي زه وایم د ټوپک په زور ولې دا پوډر نشي بندولی دا پوډریان نشي ختمولی دا که ختم هم کړي نو دا شی خو روان دی هغه غټې سټې چې کومې دي وختي یو پوډري خبره وکړه وایي سټې ختمول غواړي نو موږ به خپله دا شي غټې سټې دي په دې ملک کې د دغه پوډرو چې کوم کار کوي که دغه ختم شو نو یقینا چې دا شاه زلمي به واپس خپل ژوند ته راشي او د دې خپل ملک دپاره به ډېر خدمت وکړي دا یو رور را سره ولاړ دی په هغه روډ نه راکوش زه داسې خبرې ترې کوم رور دا راته ووایي نوم دې سره زما نوم افتاب دی افتاب به یې دا راته ووایي سم پړی دی وایي راته پوډریانو باندې پوډریانو په باره کې پروګرام زه راغلی یم دغه دا خور ما سره راغلی زما یو اوښی دی که نه د هغوی څوک نشته یو زوی ووی او هغه هم دا پوډري شو دلته تانیدار و هغه له مال خرڅول وی او هغه پکې په خپل هغه ته وی چې 100 روپۍ به تعالی ورځ در کومه او خیر ته پکې سوټ کټ کا نو غریب اوس دا د هغه ښکار شوی دی که نه
نو اوس د دې دا غریب او کونډه مور اوس دا جاړي په سرو سترګو ژړه ماته زاري مینت وکړو زه خو سرکاري نوکر یم کله د چوټي وي کله نه زه ورځ کې 3 ځله راځم 3 ځله مې دې نه پاس ورس پته نه چرته لري کارخانو کې لري هلته لري دلته لري چرته لري اوس زه ورپسې چرته وګرځم دا دې ذمہوار څوک دي دا حکومت ذمہوار دی که نه د تاڼې مخې ته چې د جیل مخې ته چې خرڅېږي او پولیس والی سرپرست دي نو مونږ ګیله د چا نه کوو په کومه لاړ شو تاسو دا راته ووایئ تاڼېدار والا دغه ورکوله چې ما نه کار کوه ځان نه کار ستا هم پکې پیسې کېږي دا هم پکې پیسې کېږي نو اوس دا غلی اوس ورته کله پسې یو ځای ګرځم کله پسې بل ځای ګرځم مور او خور دا جاړي د دې اوس څه حل شو ته ما ته او په کاري کور کې اوسېږي او یو ورځ به والا زه ورکړم 2 ورځې ورکړم څوک به ورکړي ولا الله روزي آسان دی خو دا چې داسې حل نو ټول شازلمي ته کو زه اوس مخ روان وم ما پکې خپل عمده اوښې تالش کول مې چې هلته چېرته نه زه دې سره داسې روان وم دا دی تاسو اوس وګورئ زه داسې روان یم مدې د زنانه ته مې ته دلته ورګه لږ سیف ځای دی او زه ورځم دا دی نو قدرمنو کتونکو د دغه رور خبرې تاسو واورېدې زه دغه وایم چې تر څو پورې په پوډرو باندې مکمل بین په پاکستان کې نه لګېدلی خصوصا په خیبر پښتونخوا کې که موږ وګورو دلته ریشو زیاته ده د پوډریانو ورځ په ورځ په سیوا والي روان اوس د یو پولیس والا ملګري سره ولاړو مو د سنټر جیل مخامخ هغه راته وویل چې دلته د مدرسې واړه په دې لار تېرېږي او 4 واړه دغه مدرسې یو کس ویل چې 4 واړه په دې لار به تلل راتلل هغه د دغه پوډریانو په دې محفل به تلل راتلل نو اثر پیدا وشو چې هغه 4 کسان دغه مدرسې په پوډرو کې راوړل د دې په معاشره باندې هم ډېر بوره اثر دی مطلب چې کوم نوی کول دی ټول دې سایډ ته روان دی جی ګرانو کتونکو دا اوس تاسو ته په سکرین یو 2 ځوانان نورم ښکاري چې دلته ناست دي السلام علیکم څنګه حال دی رونو ښه یې ټیک ټاک یې دا راته ووایي رونو سبق هم ویلی د سکولو څومره پورې دی ویلی ما هو اتم پاس کړی خبرې لږ تېزې کوه خیر دی ها اتم او د پوډرو باندې کله نه روغتې یاره جی به 15 کاله به لږ کیمرې ته که را مخامخ شو 15 کاله به کېږي دا په چا راړولې که په خپله راوړې بس په خپله جي بس روغتې دا څه وجې نه رالې څه مجبوري وه څه داسې څه مسله رالې چې تا پوډر شروع یاره جی مجبوري نه خو دا چې ړومبی وي او پیراوي وسکې نو بیا به جي عادت ستا شي بس بیا ملګرو سره به ناست پاس وي راوړې دي که نه او جي ښه نو دا بل ملګری چې کوم دی دا کله نه راوړې دا خو جي روغتې خو لکه دا نشه پرېښې ده پرېښې ده او جي او د ده څه نوم دی د په تورینو شوول دی کوم دی نو دغه نوم دی لږ را مخامخ شه که نه وروره یو 2 خبرې کوو ګلاب ګلو ګلاب ګله کیمرې ته مې مه دا کوه کور خبرې لږې تېزې کوه ته څومره وخت نه روغتې وروره زه غالبا 15 کاله نسکمه دا شی نو واپس نه غواړې چې خپل ژوند ته لاړ شي واپس هغه شان د ګلاب نه غواړو والله خو بس څه وکړو علاج غواړې کور کې کور ته ځې راځې مور پلار دې شته ولې نشته هغې راته څه وایي ویم ډېر خفه دي نو ته وایې چې علاج تاله وشي مطلب حکومت د سایډ نه یا بل څوک داسې راپاسي تاسو له علاج وکړي واپس خپل ژوند ته دغه مرمان دی او جي او دا نور څه وایي بل هم څه شته الله هم خوشحاله ساتي ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو د دغه 2 ملګرو خبرې تاسو واورېدې مخکې زه نور هم ګورو او ګورو چې دوی د څه وجې روغتي په دغه پوډرو باندې چا راړولي دي واپس دوی خپل ژوند ته تلل غواړي یا نه غواړي دوی په ژوند چې په دوی چې څه تېرېږي د دوی دغه ژوند به تاسو ته ښایو پړه چې سارمان یا به تاسو ته په دغه شیشه راولو نو راځئ موږ سره مخکې ځو